دروغ ویل دا هم چې کوم دی سبب د عذاب قبر دی. نن سبا الا ماشاءالله ډیر کم خلک به داسې وي چې هغه به دروغ وي خو لږ کم به وي، نور اکثریت خو ماشاءالله خب داسې برابر وایي ته به وایي چې دا دروغ بس اړو ثواب دی پکې، نور بس نه وي. سوچو کې زما دې خبرې ته ډیر کم خلک به د دروغونه بچ پاتې شي. نور دروغ څومره عام شو او دروغ ګناه کبیره ده. په دروغجن د خدای لعنت وي. حدیث کې وایي د دروغجن د خولې نه په یو دروغ ویلو داسې بدبویانې ځي چې فرشتې ترې په میلیونو باندې لرې منډې وایي. دا نن چې زموږ ستا سر تندې نه لګي د خیر او برکت فرشتې رانه لاړې، هغه محافظې فرشتې رانه منډه کړي، نو ځکه خو په غمونو په مصیبتونو کې ګرفتار یو، ځکه خو د غم د پاسه غم دی. کم دروغ نه دي چې مونږ تاسې به ویلي نه وي. د 2 روپو د فیلې دپاره د لږې دنیا د نفع دپاره څومره دروغ مونږ تاسې نه وایو، څومره عام شو. زه کله ځان سره سوچ کوم زمونږ بعضې خلک یو تنگ نظري کوي، یو چا کې یو ګناه وګوري په هغې ورسره ښه برابر دشمني کوي، خپله به پکې 20 ګناهونه یې هغې ته نه ګوري. اوس لکه مثال د خبرې بعضې سړي کې یو خامي وي، مثال به ګیره خورئ. د مونږ هغه ډېر څومره ښه سړی وي، نور اعمال یې سیټ وي، خو مونږ هغه ته څه وایو رمړه وي دا وګوره دومره ښایسته سنت د نبي علیه السلام دی د خریلي دی به راته ځان نه بزرګ جوړوي بزرګ ګیره پرېښودل پکار دي، ښه خبره ده، خو یوازې دا ګیره د نبي علیه السلام مبارک سنت، دا دروغ پرېښودل د هغې سنت نه و، د هغې طریقه نه وه، دا ښه اخلاق د هغې سنت نه و، دا د هغې طریقه نه وه، د مظلوم امداد کول د هغې سنت نه و، دا د هغه طریقه نه وه، د جمع د مانځه پابندي کول دا سنت نه و، دا د هغه مبارک طریقه نه وه. داسې بېشماره دي، بس یو ګیره مونږ ته ښکاري ټیک خبره ده، غټه ګناه ده، زه دا نه یم چې ګینې ښه کار یې کړی، بد یې کړی دی، خو ته د هغه یو ګناه ګورې نو په تا کې هم بېشماره د سنتو کمی دی. ته خو هم خپل سنت پوره کړه که نه، ته خو هم دا خپله عیب د ځان نه وباسه که نه. او که ګیرې والا یو معمولي غوندې غلط کار وکړي نو بیا به وایي دا وګوره د دومره ګیرې ته وګوره دی هم داسې کوي. هلکه د ګیرې والا مه بدنامه، د ګیرې مه بدنامه وه، د ګیرې مذمت مه کوه. ګیرې زما د محبوب او د تمامو انبیاو سنت ده. داسې مه وایه چې والله دې دومره غټې ګیرې والا هم غلا وکړه، نه نه، داسې وایه نن سبا وایې غلوم ګیره پرېښوه، زناکار هم ګیره پرېښوه، شرابخور هم ګیره پرېښوه، داسې ووایه. داسې مه وایه چې دومره ګیرو والا ته وګوره، دې کارونو ته وګوره، او دا نو ولې دا ستا د دومره غټ ایمان ته وګوره، دې کارونو ته دې وګوره، ګیره غټه ده که ایمان دې غټ دی؟ جواب راکړه. دا ته چې د ایمان سره دا څه کې، ته خو ځان ته مسلمان وې مؤمن وې، غلا کې نو دې دومره غټ ایمان ته دې وګوره او دې غلا ته دې وګوره، ته نه شرمېږې د خدای نه. دې دومره غټ ایمان ته دې وګوره، دې غیبت ته دې وګوره، دومره غټ ایمان ته وګوره، دروغو ته دې وګوره، دومره غټ ایمان ته وګوره، دې ملاوټ ته دې وګوره، دې دومره غټ ایمان سره ته زنا ته دې وګوره، سودخورۍ ته دې وګوره، شرابخورۍ ته دې وګوره، جوارۍ ته دې وګوره، بلمازۍ ته دې وګوره، د خدای او رسول نافرمانۍ ته دې وګوره، ته نه شرمېږې؟ هغه له په ګیره باندې پیغور ورکې، ستا د خپل ایمان ته کتلی دي، ستا خو په دغه شیزونو لاړو ایمان دې برباد کو ځان نه. غرض د خبرې مې دا دی. دریم سبب چې علما بیانوي د عذاب قبر، هغه دروغ